اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة نحل شروع دے رب کریم فرمائی وَإِذَا بَدَّلْنَا کلا چی بدل کو منگا آیتا یو آیتا چی ناسخ دے مکان آیت پزید بل آیت باندے چی منسوخ دے دری الفاظ پریدا مخکلار شا قالوا نویدا کافران انما یقینا خبر دادا انت تچی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفترن زان جوڑون کے دے قرآن کریم لرا ولی آغا بل رز دے دسی ویل نندا سوائی جواب والله الله تبارك وتعالى اعلم علم لري بما باغ سباني ينزل جدي نازليا بل اكثرهم بلك اكثر دي كافراننا لا يعلمون علم نلري حقيقة القرآن بحقيقة القرآن من علم نلري الله بعلم لري ذكر رب كريم ولا سپارا کی ہوئی ما ننسخ من آية او ننسها ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها اغا چی مونگ منسوخ کو یو آیتا یا هیر کو دا غین غور باندی رات لکو لکا سنگا چی ابتدا کی آیت نازل شو چی شل مومنان بدا 200 کافرانو سر جنگی کی طرح وقت پورے چی غلبہ حاصل کی رب کریم چی قتل دا مومنان پدی مومنانو باندی دا حکم درون دے نو بیا آیت نازل شو چی یو مومن بدا 2 کافرو سر جنگیگی والله الله تبارک و تعالی علم علم لري بما پاغسا ينزلو چی دے نازلیا بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ اکثر دے کافرانو نا علم نلری قلت ورتوی پیغمبر علیہ السلام نزله بار بار نازلیه دی قرآن کریم لرا سوک روح القدس جبریل علیہ السلام القدس مانا طاہر چی پاک دے دشرنا من ربک د جانب د ربستانه نازلی بالحق بحق باندې ولی د پر لی ثبت الذين چې ثابت کیا کسانا منو چې ایمان راوړل دي زړونه ثابت کی وهدن او هدایت د قران کریم او بشرا او زیره ده للمسلمین د پاره د مسلمانانو وسبل خباست د کافرانو بیانیا کافرانو به اعتراض کول پیغمبر علی السلام باندې چې دته دا شخص راضی او د قران ورته دا شخص غیا بلعام وكان نصرانيا اعجمي اللسان بلعام نوميو نصراني اعجمي اللسان اعجمي بجبا باندې نو دې مشرکانو بویل دا خود نه کې پیغمبر علی السلام ته د بد پیغمبر علی السلام نه قران یادولو او دې مشرکانو بویل انما يعلمه بلعام دته خود نه بلعام کوي آیت نازل شو ولقد خامخ په تحقیق سره نعلم پویو مونږه علم لرو پویو مونږه یعنی پوی شو انهم یقینا دا کافران چې دی یقولون و انما یقینا خبر دادا يعلمه خودنا کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تبشر یو بشر چې بلعام دی جواب یا رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکا لیس کذالک د سند لک څنګه چې تاسو وایي چې بلعام دې ته خودنه کیا زکا لسان الذي لسان دا شخص الذي هغه شخص یلحدون من ينسبون چې نسبت د خودنه کوي تاسو الیه دا غتا چې انه علم النبي صلی الله علیه وسلم چې دې خودنه کوي پیغمبر علی السلام ته چې بلعام دې د جب اعجمی اعجمی دا عبرانی دا وهذا دا قران کریم چې د لسان جبا عربی عربی دا مبین ښکارا نو څنګه وایي چې پیغمبر علی السلام ته دا خودنه کوي د جبا عجمی دا د قران عربی دا ډیر قمقل کافرانو ان الذين يقينون كسان لا يؤمنون چې د ایمان نه وروړي بیاات الله پایاتونه د الله تبارک وتعالى باندې لا يهديهم الله برابر بنکړي دي لره بری تعالی هدایت بونکړي یعنی برابر بنکړي دي لره بری تعالی دین خپلتا ولهم اشتدی د پر عذاب الیم دردناک انما یقینا خبر دادا یفتری چې ځان نه جوړی دا الکذب دروغ الذين سوق جوړي الذين کسان لا یؤمنون چې ایمان نه وروړي بیاات الله پایاتونه د الله تبارک وتعالى باندې و اولئک دغه کسان چې دي هم الکاذبون هم دي کاذبان دي دروغجن دي من کفر بالله دایت نازل شوی دی په بار د عمار صاحب کی او د پلار د یاسر صاحب کی او د بی بی سمیہ رضی الله تعالی عنها بارکه چې اوله شهیده فی الاسلام دا مکی مشرکانو شهیده کړي وا صہیب صاحب بارکه او بلال رضی الله تعالی عنہ بارکه او خباب صاحب اغي بارکه کافرانو په ډیر ظلمونه کړیو من هغه سو کفر چې کفر وکړي بالله د الله په ذات باندې من بعد ایمانه روست د ایمان خپلنا
نو تقدیر لګوا فعليه پدغه انسان باندې غضب من الله غضب د جانب د الله نه الا مگر نشته د غضب من پاغه چا باندې وکړه چې مجبور کړي شي په زور باندې کفر ته او پزړه کې مطمئن ایمان نه د زړه ډکوي باندې ګناه نشته الا مگر من سوق وکړه چې مجبور کړي شو کلمې د کفر ته او کزانې شهید کو نو دا غوره ده دا هم دا و چې بیبي سمیه رضی الله تعالی عنها مبارکي شهادت ته ځان ورکو وقلبه زړه د مطمئن وي بالایمان په ایمان سره باندې ګناه نشته لیکن غضب د پچا باندې من پاغه چا باندې شرح معنا فتح شرح فتح چې پراینستله بالکفر للکفر د پاره د کفر صدرا معنا سینه خپل فعليهم پس بیا پدی باندې غضب دی من الله د جانب د الله نه ولهم اشتدید عذاب عظیم لوی عذاب دی د پاره بیا ذالک دا غضب بیانم په سبب د دې استحبوا اختاروا چې غوړه کړی دی الحیات الدنیا ژوند دنیوي لرا علی الاخرت په مقابله د اخرت باندې وان الله یقینا الله تبارک وتعالى چې لا يهدي هدایت نکړي القوم الکافرین قوم کافر ته اولئک الذین دا کافرون کسان دي طبع الله چې مهر لګول دی الله تبارک وتعالى على قلوبهم پزړونو د دې باندې وسمعهم په غوګونو د دې باندې او ابصارهم په نظر د سترګو د دې باندې پردې دي اولئک دا کافرون چې هم الغافلون هم دینه خبر دي غافل دي لا جرم خامخ حق خبر ده حق ده انهم یقینا دا کافران چې دی فی الاخرت په آخرت کې هم الخاسرون هم دي تاوانیان دي ثم بین ربک یقینا نفس تا چې دی بشارت ده ان ربک یقینا نفس تا چې دی للذین د پاره دا کسانو هاجروا چې هجرتونه کړي دي من بعد ما رست داغینه فتنوا من عذبوا چې عذاب ورکړي شوی واغې تلک عمار سے بلال سے خباب سے وغیرہ ثم بجاهدوا جهادونه کړي دي په سبیل الله په لار د الله کې وصبروا صبرونه کړي دي په تکالیف باندې ان ربک یقینا نفس تا چې من بعدها رست د هجرتنا لغفور الرحیم خامخ بخون کې مهربان ذات دی یوم من اذکر یوم یاد کا ورځ د قیامت ته اشاره ده تأتی چرا بشي کل نفسنا هر یو نفس تجادلو چې جګړه بکیا نفس یا په بار د نفس باندې نجات باره کې به جګړه کیا هغه چې د کړي د خیر او شر نه مشغول بوي په ځان خپل باندې بل چاته به وزګار نه وي ټول به نفسي وي د وجه د سختینا سوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په دغه ورځ باندې به هم امتی وي قربان شمتنا وتوفى پورا باور کړی شي کل نفس نار یو نفس لره ما عملت من جزاء ما عملت جزاء دغه سچ د کړي د خیر او د شر نه وهم لا یظلمون په دې باندې به ظلم نشي کولای په نفس باندې وضرب الله بیان الله تبارک وتعالى مثلا مثال د مکی معظمی وسره ورکیا دې کافرانو چې کله نه شکر وکړه ډیر سرکش شو پیغمبر علی السلام دعا وکړه نو وکاله پدی باندې قحط راغې حتی کې داسې قحط راغې چې خان بیا لاول دا غینه به وبسکله بیا ابو سفیان راغې عثمان سے ورته پناه ورکا پیغمبر علی السلام ته ویا دې زنانو سه ګناه کړی دا دې ماشومانو سه ګناه کړی دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته خندل چې دومره عقیده لري په هغه وخت کې ابو سفیان سے ایمان نه وروړي نو ایمان راوړي نو دعا وکړه پیغمبر علی السلام بیا باران په وشو داغي مثال بیانې وضرب الله بیانې الله تبارک وتعالى مثلا مثال لقريه یو قريه كانت چې دا امنه پامن کې مطمئنه من دل آرام او سوده یعنی اهل مطمئن دي د مکی واقعي یاتیها چرات لکې د مکی ته رزق او رزق د رغدن پریمانه رزق راځي د هر ملک نمیوي راځي من كل مكان دهر رخنا فكفرت بس كفركو دي اهل مكه ودي قريشانو بیانو من الله پنعمتون الله تبارک وتعالى باندې په بدله کې الله تبارک وتعالى سزا ورکفا ذاقه الله پس اوس کول دی له بری تعالی لباس الجوع لباس تا قحط 7 سنين وکاله قحط راغي والخوف او لباس ته خوف يرو په دې باندې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم صحابونه بیریدل بما په سبب د کانو چې ودی اسنونه د کوم کارونه کول نه شکرې کوله
ولقد خامخ پتحقیق سره جاءهم راغلیو دی لره قریشیان رسولا منهم منای من انفسهم چې د نفسونو د دیونو چې عربي او قریشیو فکذبوه پس دی تکذیب وکړو د دې رسولا د تکذیب د وجنه فاخذهم العذاب پس اونې ولدی لره عذاب هغه 7 سنین وکاله قحط وهم او دی چې ظالمون ظلم کوونکي په ځانونو خپل باندې فکلوا پس خوراک کوي رب کریم فرمای مما دا غسن رزقکم الله چې روزي درکړی تاسو له الله تبارک وتعالى حلالا حلال طیبا پاک واشکرو شکر ادا کوي نعمت الله د نعمتونو د الله لسانن هم قلبنا پجب سره پزړه سره ان کنتم کچره تاسو یهو دی الله لره تعبدون عبادت کوونکي نو فشکروه د شکر ادا کوي الله شکر ادا کوي انما یقین خبر ادا ده حرم حرام کړی شوی د علیکم پتا سو باندې المیتة مردارا هغه چې شرعي طریقې سره حلال شوی نه ده حرام ده الدم وینا دم مسفوحه د حلالي په ټیم کې چې هغه وینه روانه ده هم حرام ده ولحم الخنزير او غوخه د خنزیر دا هم حرام ده وما هغه حرام دي او هله چې आवाज پورته کړی شي په دې ساروي باندې لغیر الله د غیر الله به باغي باندې ابن عباس وی ذبح بغیر اسم الله عمدا ذبح کړی شي بغیر د نوم د الله نه قصدنا یا سودی سے وی د بل چا په تعظیم باندې حلال شي فمن پسر غزو اضطر چې مجبور کړی شو دی حرام لرا غیر باغین چې باغی نوی چې مسلمانانو نه بغاوت اختیار کړي غرونه ته خطي داسې نه ګوره ولا عاد نه عادي وي تجاوز کون کې هم نوی چې یو خاصی خان اخیابل خکټوي داسې نه کوي بیا خړل د مجبورې په ټایم کې ګناه نشته فإن الله پس یقینا الله تبارک وتعالى غفور بخون کې رحیم رحم کون کې ولا تقولوا موای لما د وجد دي تصفو چې وای السنتکم جبستاسو الکذب دروغ وای څنګه دروغ داسې وای هاذا چې دا حلال حلال دی او هاذا حرام دا حرام ځان حلال او حرام جوړوي چې دا بحیره دا صاحب ده لتفتروا دي پر چې ځان نه جوړ کړي تاسو الله په الله باندې الکذب دروغ لرا ان الذين يقينون كسن يفتنون چې دي جوړي الله په الله باندې الکذب دروغ لرا لا يفلحون دي بفلاح نمومي کامیابی بنمومي متاع فائدہ دي لرا قليل لگا یعنی دنیا فائدہ لگا دا بل ذکر الله قل متاع الدنيا قليل ورته وای چې دنیا فائدہ ډیره لگا دا ولهم بیاشتره دي لرا په آخرت کې عذاب الیم درناک وعلى الذين وكسانوا باندې هادو چې يهوديانو حرمنا حرام کړیو مونږه ما هغه اشیاء قصصنا چې بیان د قصې کړي مونږ علیک پتا باندې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم من قبل وړاندې د دینه په سورته انعام کې بیان شیو چې کل ذی ظفر هر نکون والا دی باندې حرام واز دي شو سبازي غوخي ور محرم کړیو دا مونږ ظلم کړیو نه وما ظلمناهم ظلم نو کړم په دی باندې بتحریم ذلك عليهم فحرمولو د دی باندې په دی باندې دا شذنا ولكن كانوا لكن ودي انفسهم نفسهم خپل سره يظلمون ظلمونه کولا ثم بأن ربك يقينا نفستا چې للذين د پاره دا کسانو عملوا السوء چې عملونه کړی د بده بجهالت پنا په سره اکثر مفسرین وایي دلته جهالت نه وي بتعمد بعمد قصدنی کړی و ان کان جاهل نگر ک جاهل وي زد کې راغلی وي دا کار تنه شوی وي ثم باتابوا توبوا باسي من بعد ذلك من بعد الجهاله رستد جهالتنا واصله صالح کړل اصلاح کړل عمل نقبل ان ربك يقين نفستا شد من بعدها رستد دي توبینا لغفور رحیم خامخ بخون کې مهربان ذات ته